دا د امام صاحب تقوا ده. یو سړي باندې 100,000 روپۍ پورې دي، 100,000 درهم، 100,000 درهم پې پورې دي. سړی ورته په لاره په مخه ورغی، امام ابو حنیفه اتې پټ شو، په یو داره تاو شو. امام صاحب ورپسې منډه کړې، د کلکې ونیوه. ملګري ولې؟ وی صاحب ستا یو 100,000 روپۍ په ما قرض دي او دې وخت کې را سره نشته، نو ما له حیا راځي چې د تا ته مخامخ شم. زه حیاء تا ته مخامخ کېدی نه شم، نو ځکه مې در نه سنګ وکړه چې کله هغه پیسې برابر شي بیا به درته راځم. امام صاحب ورته څه وایي؟ وی ښه، لکه زما د قرض د وجې به یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاقات نه کوي، الله په نوم مې درته وبخلی. ځان له لستونه جوړ کړي، فهرستونه د کوفې د ټولو فقراو، مساکینو او غریبانانو لستونه جوړ کړي، او هغه لستونو باندې به په کاسو دراهمو دنانیر ویشل. د اختر او د روژې په موقع بیا جامې ویشلې. دومره تقوا ده په امام صاحب کې. د رمضان په میاشت کې د تراویح نه پس به 2 رکعاته نفل کول. علامه ذهبي لیکلی دي چې څوک امام صاحب باندې اعتراض هم کوي، هغه لیکي وی 2 رکعاته نفل به کول د تراویح نه پس، او په 2 رکعاتو کې به په یو رکعت کې یو ځل او په بل رکعت کې بل ځل قرآن شریف ختمه. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا ده. تقوا قسم په خدای زه حیران شم، دومره د شپې منځونه، د ورځې درسونه، د مسایلو استنباط استخراج، مالیاتو کې صدقه، تقوا څومره ده، الله نه یره څومره ده. د شپې بیبي وی وی د شپې چې به امام صاحب په مانځه ودرېده او مونځ نه به فارغ شو، نو دا ګیره به یې داسې ونیول، خپله ګیره الله ته به ودرېد، ګیره به یې داسې ونیول. یا الله یا الله اسره سره نشته پروردګار، الله ډېر کمزور یم، الله دغه سپینه ګیره مې درته مخامخ وسیله کړې ده. الله هېڅ نشته، پروردګاره دغه سپینه ګیره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپله سپینه ګیره د شپې د عبادت ورته رب العالمین دا تقوا ده، دا تصوف دی. جاړي الله ته. حضرت ابو هريره رضی الله عنه محدث النبي، محدث الصحابه، 5304 احادیث دا هغه نه نقل دي. د حضور پاک هزاران سفرن مرګري شلیدلو جامو کې او شلیدلو سپلو کې د دې احادیثو خدمت کړي، کم نوم ته پراته دي چې کله مري د صحابه واجبه مرګو چې مړ کېده به بل به ورته ناستو، وی ته خو سبا له به د حضور پاک سره ملاقات کې، زما سلام به عرض کې. اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام، زما سلام وایا. صحابه به یو بل ته سلام. ابو هريره سوی جاړي، وفات وخت کې جاړي. ملګري ورته وی لږ ساعت پس د خپل محبوب سره ملاقات کېږي، لږ ساعت پس خپل محبوب له روانې زمونږ سلام به عرض کې. ابو هريره سوی سفر ډېر زیات اوږد دی، سامان کم دی، سامان کم څه نشته، سفر ډېر اوږد دی. دا زمونږ کابل دی. قسم دې زه چې د امام صاحب تاریخ ته وګورم، زم خدای د جنت کم مقام کې به دې ناست دي، لیکن خپله پروردګار ته سپینه ډکه نیسي. یا الله اسم نشته خدای، دا سپین ډکې دا سپین موږ څه کړي؟ موږ ځان ته به وګورو که نه، موږ څه وکړی؟ تصوف دې ته وایي چې شریعت ستا د باطن داسې نقشه وګرځي چې قدم په قدم ستا په زړه کې د الله خشیت او خوف پیدا شي، او د شریعت د ویښته برابر مخالفت چې ته وینې تاله به جړه راځي. نو حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله نه چا تپوس وکړو، الله د سره څه وکړل؟ وی چې الله ته مخامخ شم ډېر زیات ویرېدم، الله ته به را سره څه کې؟ دا نقطه قابل غور ده. وی الله ما ته وی چې ای محمد ابن حسن ونه یریږئ، فکر ونه کې،
په دنیا کې مې ستا په زړه کې د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر د کتاب علم اچولی او په کومه سینه کې چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم واچوم هغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکوم. اور اوبه نه یو ځای کېږي. علم نور دی، نور د جهنم اور ظلمت دی. ظلمت رڼا او تیاره کوم ځای جمع کېږي؟ نه جمع کېږي. امام ابو یوسف څه شو؟ په بره مرتبه کې ناست دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو؟ وی د هغه خو تپوس مه کوه، خو ډېره لوړه مرتبه کې ناست دی. حضرت امام مالک ابن انس رحمه الله درس حدیث بکاو. کم ځای بکاو؟ چې کم ځای په عبدالله ابن مسعود ناستو. ابا کم ځای ناستو؟ کم ځای چې د حضور پاک د اعتکاف ځای دی، چې خلک ورته نن سبا ریاض الجنت وایي، روضة من ریاض الجنت. زه افسوس کوم هلته چې ته الله پېښه وکړي نو موږ ته د 2 رکعاتو نفلو موقع نه میلاویږي. زه امام مالک څه خوش قسمت دی، دلته به درس حدیث کو، دغلته به حضور پاک اورېده، دلته به وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا، حضور پاک به دقه ځای اورېده. د هغه د جنګلې مبارکې خوا کې دې درس کو، د هغه د دروازې سره خوا کې دې درس کو چې کوم ځای هغې اعتکاف کو. درس حدیث ته ناست دی، لویه مجمع ده، درس ته لویه مجمع. په دغه زمانه کې دومره لویه حلقه د بل چا نه وه کومه د امام مالک وه، او عجیبه انداز به و د درس. طالبان به داسې ناست وو کأن علی رؤوسهم الطیور، سر به نه لقه لکه مارغه چې په سر ناست. یو سړی راغی، راتلو سړی د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل، مخکې راغی. خلکو هم ګمان وکړه څوک لیونی به. راتلو سره راغی، امام مالک ته ویل غوندې پاسه، دی یې پاسه. وی صاحب را تر غاړه وځه، ور تر غاړه وه. وی صاحب اجازت راکړه دا تندی دې ښکل کا، ښکل کا. امام مالک ته تپوس کوي ملګري دا یو څو غلطۍ دې ولې وکړې؟ ما ته خو لیونی ښکارېدې، خو لیوني د مولیانو تندي نه ښکلی. څه چل دی؟ وی صاحب یو حرس په مخه راغستی، یو خو د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل. ترمذي شریف په حدیث کې من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم. او بل په ما د درس حدیث درس بند کړ، او بل ما ته تر غاړه ورته څه چل شوی؟ زه تندي باندې ولې ښکلی؟ وی صاحب بېګا مې خوب لیده، په خوب کې مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو دلته تشریف فرما. تپوس فورا کوي این مالک ابن انس؟ مالک ابن انس شو؟ ذا هو ذا يحدث، دغه د مخامخ ناست دی، ستا حدیث تللی. ودعوه لی مال غواړئ. وی تا ته چا وی چې نبي علیه السلام دې غواړي. وی ترالې ترعد فرایسک، وی دا ولیدې رپېدل د یارې نه. چې حضور پاک به څه فرمایي؟ وی درته نبي علیه السلام وی چې مه یارېږه. وی ځان ته یې را تر غاړه باسل او په دې تندي ښکل کړې، قدر زر زرگر شناست، قدر جوهر جوهری. رسول الله مبارک څو ښکلی؟ امام مالک ښکلی. د هغه په قدر پوه دی چې دا زما د حدیثو درس کوي، زما حدیث او د فقه خدمت کوي. په کوم مقصد چې زه الله مبعوث کړی امت دپاره هغه لګیا دی، د هغې نشر کوي، د هغې خورول کوي. مه یارېږه. نو یې ښکلی کړې. وایي زه راویښ شم، ما یې چې هسې نه بل څوک رانه مخکې نه شي. وایي د دې حرص د وجې ما یې چې راشه کله به د امام مالک هغه سینې ته خپله سینه ولګوم چې بېګا د دواړو جهانو مبارک سردار پې خپله سینه مږلی، او کله به زه د امام مالک په هغه تندي خپلې شونډې ولګوم چې بېګا د دواړو جهانو سردار پې خپلې مبارکې شونډې لګولې. د حرص د وجې نه بل څوک مخکې نه شي. حضرت امام مالک داسې جلال کې اوچت شو، یو ټوپ یې ووه. وی تا دا خبره وکړه زما م واوره، اوسه پورې ما نه ده ویلې، اوس یې واوره. وی زما د قسم په رب العالمین چې د کله نه د حضور پاک د حدیثو درس ته ناست یم، په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوی. ندور الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. حضور پاک دعا ورته کړې، یو حدیث یو جمله یاد کی، امت وعاها معنا درته وعي یادول یو شی. علما دلته لیکي
علامه شبیر احمد عثماني او حفظها یو ځل لاغه کنه وعاها دوباره ضرورت سو وی دا دینه مراد عمل دی. عمل سره شي خیات شي. چاته د حج مسائل کتاب کې وخه او چې عملی نه کړی ترې یریږي چې عملو کې خشه یاد شي. وعاها عاملها بعملو کې بل تورسي. نبی علیہ السلام فرمائی اللهم ارحم خلفائی، اللہ زما پا خلیفگانو رحمو کا. صحابوی ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، ستاسو خلیفگان سوک دی الذین یروون حادیث و سنتی ویعلمونها الناس، زما حادیث نقل کوي او هغه خلقو ته ښیي. دا زما خلیفگان دی. او فرمائی ان اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة. قسم دی د محدثینو نه زیات درود شریف به په مخ د ځمکه ډېر خلک به وایي، ډېر زیات وایي. یو حدیث کې د رسول الله مبارک نوم څو کرته راځي. دلته ذوالحال واقع شو بیا وایي صلی الله علیه وسلم. دلته موصوف دی بیا وایي صلی الله علیه وسلم. دلته مبتدا دی بیا وایي صلی الله علیه وسلم. څومره احادیث ټولې شمیرې نه د دنیا احادیث. او څوک درود مبارک په حضور پاک وایي رسول الله مبارک وایي قیامت پر نور خلقو نه زیات نږدې به یې ماته. علم ضروری شی دی، احادیث و علم انتهایی. عمل ضروری دی. رونو ګورئ عمل ضروری دی. عمل ضروری دی، بنیادی چیز دی. د علم مقصد صاحب د مرقات مولا علی قاری لیکلی دی کتاب العلم کې وګورئ وی کوم عالم چې په خپل علم نه دی ته عالم ویل ګناه ده. ته به عالم نه وی. عالم مصطلح دقه دی چې د په خپل علم عمل وي، په خپلو مسایلو. د په زړه کې انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیتی په زړه کې. امام ابو حنیفه ګیره الله ته نسي جاړي. حضرت ابو هریره دی الله ته جاړي. دا علماء کرامو دروازې به لګي، درسونه به کول، مسایل استنباط به کول. د شپې به الله ته ولاړو، الله ته سلګو سلګو به جړل. اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. حضور پاک فرمائی دو ډلې زما امت کې بهترین دي، حملت القرآن علماء حافظان، اصحاب اللیل چې د شپې الله ته په سلګو سلګو جاړي. په دې به کمال حاصله. د شپې الله ته په سلګو سلګو جاړي، دا به کمال حاصله. بهر کې د وخت د کمی په بنیاد زړه مې غوښتل چې ډېرې زیاتې خبرې وکړم. زړه مې غوښتل چې ډېرې زیاتې خبرې وکړم، خو د وخت د کمی په بنیاد دا نور علماء کرام هم تشریف فرما دي، هغوی به هم تقاریر کوي. او ختم د بخاري هم پاتې دی، وخت هم کم دی. په دې اکتفا کوم. او دا وصیت دی زما د تاسو طالبانو ته. زما ورونو علم سره سره چې کم طالبان فارغ شو نو تاسو کوشش وکړئ چې دا علم خپل عملي کې. ښه علم به څه کوئ؟ عملي. او د عملیت لار درته موښوده. علم خپل عملي کې. نمبر 1. دویم کبر غرور په ځان کې مه پیدا کوئ. عجز و انکسار. دا به نه وایه چې زه یم خو یم، من همچو من دیگری نیست. مسله پوهېږي جواب ورکوه، په مسله نه پوهېږي استاد نه تپوس کوه. دوه خبرې شوې. درېیمه خبره کوشش کوئ چې اصلاح د امت وشي. امت ډېر بل طرف ته روان دی، عقاید هم تبع ته روان دي. او د نورو ملکونو خلق په مختلفو طریقو د انجیوس په شکل کې لګیا دي، په مختلفو شکلونو کې، په مختلفو شکلونو کې زمونږ اعمال، زمونږ اخلاق، زمونږ عقاید، زمونږ حیا او عزت پسې لګېدلي دي. کم چې تاسو په بخاري کې او په دې صحاحو کې وې درته پته ده، د هغې نشر وکړئ، خلکو ته ورسوئ. یو بار مولانا صاحب د سر نه کوز که ستاسو په سر نه ګدي، دا به امت ته رسوئ انشاءالله العزیز. او بل د خپلو اسلافو په نقش قدم به ځئ، نوې رڼاګانې به نه اختیاروئ. دا چې ده که نه نه، د اسلافو چې کومه طریقه ده او د صالحینو هغې طریقې سره به ځئ. نوې دنیا ته او نوې رڼا ته به نه کوزېږئ، د نوې رڼا پته نه لګي. ذره محمدي رڼا د رسول الله مبارک رڼا ا دې الله زمونږ خپله کړي او الله دې زمونږ په قبر حشر نشر کې په کار راولي. مولانا صاحب، شیخ صاحب، مولانا حضرت صاحب ته د مبارکباد ورکوم، د اساتذه کرام، د مشایخ تاسو ټولو طالبانو ته رب العالمین دې له مزید توفیق عنایت کی او الله تعالی دې زموږ د اجتماع خپل دربار کې قبول منظوره کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.